زما د قومي وطن پارټۍ عزتمندو مشرانو کشرانو همزولو السلام علیکم. زه د وطن پال فورم ډسټرکټ سوات د طرف نه خپل قابل محترم مشر صوبایي چیرمن جناب سکندر حیات خان شیرپاو د هغه سره راتلونکي ټولو میلمنو ته دلته سوات ته په راتګ خوشامدید ویم. څنګه چې ګرانه مشره څنګه چې قومي وطن پارټۍ د ملکی سیاست کې भरपूर حصہ لي همدغه شان موږ هم قومي وطن پال فورم چې دی هغه هم په خپلو هلو ځلو کې भरपूर شرکت کوو او د هغې زنده مثال دا دی چې موږ په ډېر کم تعداد باندې د ډسټرکټ بار سوات کې موجود یو، خو په هغې له پاسه موږ بیا هم د صدارت 670 کسان زموږ سره انرول دي او په هغې کې موږ هغه چې په مالګه کې د خوړو کې د مالګې برابر کسان هم نه یو، خو بیا هم موږ الحمدلله د دې خپلو مشرانو او د دوی په تعاون باندې ځکه چې په دې کې زه د خپل ډسټرکټ کابینټ چې دی د هغې ډېر زیات شکرګزار یم، ځکه ما ته هغه ورځ هم یاده ده چې کله د الیکشن نه 4 ورځې مخکې په تاج د نشاد چوک کې زمونږ یو خان په دیره باندې له پاسه زموږ میټینګ و او ما دوی ته ریکویسټ وکړو چې یاره په هر جوړ باندې زمونږ خپل کسان چې دي هغه زمونږ خپې وایي خان دلې به ټول ناسو او دوی ته موږ ریکویسټ وکړو چې تاسو زمونږ دپاره په هر نمونه کوشش یې هغه وکئ. زه د دوی ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې دوی د خپل بساعت مطابق خپلو ملګرو ته ایون دا چې شوکت خان راغلو د سهار نه زموږ سره ناسو، صدر صاحب راغلو زموږ سره ناسو، خان دلې راغلو ټول ناسو، نو زه د دغې باندې د دوی ډېرې زیات شکریه ادا کوم چې د دوی په تعاون باندې نن هغه سیټ چې هغه که موږ ته په حقیقت کې وګورو زموږ عددي لحاظ چې ډېر زیات کم دی، ځکه په 670 کې زموږ تعداد چې دی 14-15-16 کسانو په 16-15 کسانو باندې صدارت ګټل چې دي هغه زموږ دپاره ډېر اعزاز دی او په هغې باندې زه تاسو ټولو له ډېره زیاته مبارکي در کوم. او یوازې زما نه چې ما صدارت ګټلی دی، زموږ د ډسټرکټ په لیول باندې چې د صوبایي د هایکورټ دغه بار دی هایکورټ بار دی پای کې زموږ جاینټ سیکرټري چې دی عبدالکبیر خان هغه هم په भरपूर ووټونه اخیستي دي او هغه هم ښه په نره باندې موږ هغه سیټ ګټلی دی. نو په دې باندې موږ مبارکبادي خپل مشرانو له ورکوو چې دا د دې مشرانو هغه پالیسیان دي چې په هغې باندې خلک اعتماد کوي او موږ له یې دا وټونه راکړي. نو زه یو پیره بیا چونکې وخت کم دی صدر صاحب دلې وویل چې لږې خبرې به کوې، نو زه ستاسو